د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراته نو دا یو په دې سینه بیره پراته وه چې بیره پراته وه نو پاس یو سور سړی روان ویل کاکا خبره واوره راکوش وې چې دا بیماران دي جوړې او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ویل ولې ویل دا بیره مې په سینه پرته ده لکه د خوله کې راواچوه هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی یا ویل ولې کاکا بیماری ویل نه ټیک ټاک یم ویل نو دې ځای نه بیره خولې ته کولی نه شي او زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم چې پړق شو په دې مخې ووالو دویم چې ورسره پروت ویل سم یې ووه سم یې ووه ویل ولې ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله دې حرامي سم یې ووه پرېښو دا دویم یې یو دوه پټاخې لګاو کړو چې دا دویم یې لګاو کړو درېیم ورته ویل چې وهی دا دواړه حرامیان ویل په تا څه چل دی ویل زم پروتم پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې دوی ورته کوړې نه وي زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته وی چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلې چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني آب په څه قایل کې نو ما ورته وی چې هغه ته ووایه چې ما سره خپله خبرې وکړي نو ته ماشوم هلکې که زه تا ته ووایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی دی ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جي ما څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کې چې زه تاله جواب درکړم وی جي هسې بای دیوی غوندې بای دیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ترې وکړم که یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې دې څو دي ویلې دوه او مال مور دې میندې دې څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کول یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړ داسې شو ویل جي دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یوړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغې ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زه یریږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کار چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکه راځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې پیدن شوي که نه په داسې غم اورېدلي
چې خان دی او کجاړې څه په لوی قهر اختی کویدن شوي جنۍ چې دا هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوه ویل والله که پې پوه مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به هم لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي تاسو خیال راغلی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد بیا چې د محبوب کوڅې او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دلبر بس پار جان مستا کہ مباد بار دیگر نرسی بدی تمنا بیا چې د محبوب کوڅې ته ورسی نو ځان پورا قربان کا کېدای شي چې دا کوڅې درته بیا نو نصیب نشي بیا عزیزه محبوب سره چې د وصال شپه راشي د وصال شپه د ملاقات شپه نو د عاشق تقاضا دای چې کاش چې دا شپه دومره اوږده وای خدایا چاډو تیرېدی نه په دې څه دلیل دی عزیزانو که تاسو خیال کړئ د معراج شپه دومره اوږده وه دومره اوږده وه چې د هغې علم سوا د الله نه بل چاته نشته دا شاعرانو ماهرانو چرته شعرونه جوړ کړي چې دي د معراج شپه 18 کاله دغه شپه وه او په دې مقدار سره اوږده وه بے یو تیلی نہ سوک خبر نہ ہوئے جانا و احمد نبی سلطانا معراج دے مبارک دیتا دا دا کلی کلو خلق ناستی دا دا خدای سادا او دا خدای ناپویا واہ واہ اس پا دے ڈبی ندی چی دا دوی 18 کالا دغا شپاوا نو پا دغا شپا خو یا خدای تا پتا و یا رسول تا پتا و نو دے شاعر لدا 18 کالا تنگا پتا و لدا دا جنگ نامه او نور نامه او وفات نامه تاسو خیال راغی دی دا د باټانو یادی کړی دی او د کلو تلار شي صاحب او 2 او 3 غنټې لګیای باټ توپ کوي او دا بوډاګان ورته ناشتي ورته جاړي او دا علم سوا د الله نه بل اچاته اعتراض په یو دا کیږي چې دا شپه دومره اوږده وه چې سوا د الله نه بل چاته علم نه و نو پیغمبر چې د کوره تلو روانېدو معراج ته او بسترې نه پاسېده نو چې راغی بستره همغسې ګرمه وه د کوره چې ووتو دروازې هغه کنجي په ګړب سره خوځېده شروع شو نو چې راغی نو کنجي همغسې خوځېده نو دومره زمانې چې دا شپه اوږده وه نو بستره یخه ولې نه شوه یا کنجي ولاړه ولې نه وه دا علماء محققینو دې مقام باندې دا یو سوال قائم کړی عزیزانو علماء محققین زویم امام بخاری تا امام مسلم تا امام ترمذی تا امام ابو داود تا امام ابو حنیفہ تا امام مالک تا
امام شافعی تا امام حنبل تا دا علماء محقق اس پا پاکستان کے اور سڑے علماء محقق دے دا علامہ ٹکے دے علامہ دا علامہ اس ما غندی جاہل تم چی پا پوسٹروں کے نم لکی حضرت العلامہ مولانا بجلیگر علامہ ٹکے دی وقت کی دا پاکستان او دا ہندوستان پزمکا علامگان شاید چی لس بمنی اس پا علامہ ٹکی زتاسو پویو لینے شما چی علامت ستا ہوئی یوشت علم دی یوشت او پا یوشت علمونو باندے چی دا سی عبور وی چی یوشت وارا علم دا الف غندے ورطا یادی آگے تا علامہ ہوئی ما پا خبر پوئے گی یوشت علم چی دا الف غندے ورطا یاد وی آگے تا علامہ زمون پا ملکی او پا ہندوستان کی شاید چلس علامگان بمنی یا پا ٹول صوبہ سرحد کے علامہ چیو مولانا شمس الحق افغانی چاپے جندوم نا نو عزیزانو علماء محققین در خلق تو اس کا خیالو کہ کتاب ارسڑے لکھی رسالی لکھی سو دا حج کتابونه لیکي څوک څو دا د حج کتابونه چې چا لیکلي دي کنه اجیان چل تلار شي د خدای په قهر اخته طواف کیا کتاب مخې ته نیولې د دوی دا عقیده چې دې کتاب کې کدا د دعا دی او نه ویل نو حج جوړ نه کیږي دا اجیان تاسو ته دی څوک والله کے لار شید ضیاء الحق پا حکومت سلویخ زرو تا جو رسید سلویخ زرو تا حالا حج کانفرنس تے ہو جوڑنجو شیب افتتاو کڑاو شرمی دلو غریب سڑے کا دا خدای کور تتللو غواری آچے خز خرسکیم نشیتلے سلویخ زرو تے ورسو دا غریب دا وس نوت مالدار حج تا پا خدای قسم کا حج تا زی اگی حج تا نزی چی پا ایرپورٹ باندے راکوشی او خزا ور سر بربند دا جاز نراکوزش او خلق استقبال تا ورغلی نو دا حج نراغی دا زن طلاق چی بربند خزا ور سر دا ایرپورٹ باندے راکوزش نو دا چاچے سلویخ زر روپای نلری آد دغا د اسلام د ټیکادار په حکومت کې والله که حج تلاش علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قائم کړي دا شپه دومره اوږده وه نو کونجي ولې خوځېده یا بستره ولې یخه شوې نه وه عزیزانو که تاسو خیال وکړئ د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپرا ټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه کدا دا د چا په وس کې نه ده نو عاشق او معشوقه قدرتی طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي او د عشق د پاره رڼا چې دا زهر قاتل دی رحمان بابا وایي چې ما تا لگا لگا دعا کوئی سا گولایا چو ما غی سر خبر را نیریگی بیا بعض خلق دا پراپیگنڈا کرے دا و بجلیگر مولا لیوانے شو ما وی چی دا لیوانیان رامیان میں خخ کری نی واللہ کزتا را غی لیوانے شو بیماری خو پکی رازی کنا رحمان بابا شیر دے چی د چکنا چکنای بیلتون پنی مشپشی د چکنا چکنای بیلتون پنی مشپشی ستاو زما په حال غما شد سبا مخ
چکنا چکنا یو دو مارغان یو د سین په یو غاړه ناشتي او یو د سین په بل غاړه ناشتي نو خپلو کې خبرې کوي دراز او نیاز خبرې وي د دې منځ کې چې د نیمې شپې ستوره راوخیږي نو نور مارغان په بیا خبرېږي دوی هغه خپله مینه بس پریږدي او سره جدا شي نو رحمان بابا وی چې د چکنا چکنی بلتون پنی مشپشی ستاو زما په حال غمان شد سبا مخ زراغل یم پتا پس پدا مخ کتنوے ما بس کول پدا مخ سوک چی چا پسی یعنی چا پسی زینو اگا طرف پی خلگی کنا زرا غلیم پتا پسی پدا مخ کتنوے ما بس کول پدا مخ دا خو مخ زما وتا خدای حس کړو گنی هر یو اشنا گوری دی اشنا مخ رحمان ستا پا مخ داوران دنیا گوری بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ دنیا سی جناب رسول اللہ دا وفات آواز یو سڑی واورے دو پپٹی کے گوٹ کول آواز ورشو شو چې ګوډ پرېدا ته چې پچا مین وی هغه وفات ولا ته چې پچا مین وی هغه وفات شو ګوډ یو غرزولو اسمان ته وکته وی اللهم اذهب بصري کایلا ارى بعد محمد احدا اے اللہ ما پا دوارو سترگوڑن کا چیزا دا رسول اللہ نرست پی بل سوکو نگورو پٹی کے ناستو پا دوارو سترگوڑن ما خو سترگی تا دا پارا غوختے چی تا پی گورو نو چی پا کم سترگو تا نوینم نزاغ سترگی چکم دی رحمان ستا پا مخداوران دنیا گوری بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ نو پا عشق کی وصال دا محبوب سرا داش پا کربون روپو ارزانا کربون دا دیتا مثال دا دی مثال دا محبوب پا خواہ کے یو سات تیرول یو سات عاشق بد دنیا پا مخ پا ټول بادشاہو ورنکی پا مدینہ منورہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق تاوی چی یو خبر کوم درخواست کو منت کو زاری کو وی وایا وی دا مکینہ چرات لی تاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پغار سور کی تا دا پیغمبر سرش پکڑے دا اے ابو بکرہ داغا ٹولش پی یو ساعت مال راکا او زمان دا ٹول زندگی عدل او انصاف او غزاگان دا ټول توا دا ټول شپې یو ساعت یعنی یو غنټه دا مال را چې تا د پیغمبر په خوا کې تیر کړ ابو بکر صدیق ورته وی عمر زما د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت و چې د خدای ټوله خدایي راکې پې چې د پیغمبر دغه سر یو سکند تاله درنه دا څه ټوکو خبرې دا خو هغه چا نه تپوس کوه چې چاته دا درد نصیب شي چا دا درد کتلی مولانا روم وایي چې
مجنون ته چاوي چاله کدا سپ غزه بخته اورته من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست ما یکی روحی ما اندر دو بدن من کیم لیلا و لیلا کیست ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولی ونیا ته خبر چې زه څه شیم او لیلا څه شی زه او لیلا څه ما یکی روحی ما اندر دو بدن زماو د لیلا روح یو د سوشو کا بدنو نم دوخکار دا زما عقل نمانی چې بدنو ندودی روحو نم دودی آغا ورطل دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست اس پا دی راز خو ارزڑ نپوئیگی کر پا دی راز خو ار سڑے نپوئیگی کر دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست پا دی آغا زلو نا پوئیگی چا دا زلسترگی لری چا چه دا زلسترگی لرلی نا پا دی پوئیگی چه پا دو پا لیلا کیس فرق نیشت دا شپے ناست لگیا دے لیلا 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 پلار کعبے تا بوتلو ویدا بیت اللہ دے کی طواف گج دی بلان اخلاش سپ غزہ بخت ہے دا کعبے نا طواف کئی لگیا دے حجر اسود تا غاڑی اوزی آواز کئی کہ الہی تبتو من کل المعاصی اے اللہ دا ٹولو گناہنو نمی دی توبوی الہی تبت من کل المعاصی ولیکن عشق لیلا لا توبو خدای دا ټولو گناہونو نمی دی توبوی خود لیلا دا عشق نستا پا ذات میں دے قسمی درد دے اس ظالم درد پلار روان دے صاحب اور شیخ منس کئی لگے ولان سنت اغسطی دیو لپٹائے پا سر کڑے دا ولان بزرگ صاحب منس کی و چه سلامی اوگرزول اور تیڑون دے زمونس کو مو زمان مخ کے تیر مجنور آگے دلاس نیولی ویل شیخ صاحب خبر آورا زمان مجازی عشق دے دلیلا سر پاگے کے تبائم پا خدا میں دے قسمی کماتلی دلے پا غبر گستر گرون شے تا حقیقی معشوکی تا ولاری نزد سنگولی دلے زد یو انسان عاشقم ما تنیلی دلے او تدا حقیقی محبوب تا ولاری نو تاز سنگولی درد دے و ظالم اگا اکبر وی کنا وی معشوق کے رتبے کو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے قیامت کے بعد دے شک عالم و گورے چدا اللہ انوار و تجلیات شغلے ہوئی نو مجنون بوئی چدام لیلا دا
دې عزیزانو استغراق وایي. تاسو دا پوه نه شئ، مونږ خو دا زمونږ زمانه داسې عجیبه غوندې ده، دا بعضې خلک ځان ته پړی لیکې وایي، پړی لیکې. په پاکستان کې لا پړی لیکې کمزې دي، خدای ته وګوره، پړی لیکې. دوی ځان ته پړی لیکې وایي، دا چا چې ایف اے بی ایم اے کړي دا پړی لیکې دي، او مونږ ملیان نه ملا دی، یعنې مونږ خري دا چې دي دا پړی لیکې. یعنی چا چې دا د غویي متیازې زده کړي، انګریزي وګورئ، د غویي متیازې چې په لاره ځي داسې داسې کېږي. چا چې د غویي متیازې علم ویلی دا پړی لیکې دي. خیال م راغی؟ چا چې قرآن او حدیث ویلی دا جاهل دی. چا کیمسټري ویلی دا، او چا دا ټیزن ساینس ویلی دی، که نه جي؟ پاکستان ته ګوره، ساینس ته ګوره، وی ابای مې لیونی شوه په تورجمې باټینګن غواړي. پاکستان ته ګوره، ساینس ته ګوره، پاکستان ته ګوره، جهازونو جوړولو ته ګوره، پاکستان ته ګوره، بحري بیړۍ جوړولو ته ګوره. دا روټي خلاص. دوی په دفترو کې بسکټي خوري، او چې مازدیګر روزي امبرسرای میخې ساتلي دي، هغه صدر روډ ته راوباسي، هغه لوبوي، او د شپې د شراب وسکي اوده پراته. دوی به جهازونه جوړوي، دوی به اټمي ذرات پیدا کوي، او دوی به اټم بمونه، هایډروجن بمونه جوړوي. دا بې غیرت، دا د اکبر باچا لټان، دا د اکبر باچا لټان دي. دا حکمران طبقه چې ده لټان، د اکبر باچا زمانه کې درې لټان داسې پراته وو، نو دا یو په دې سینه بیره پرته وه. چې بیره پرته وه نو پاس یو سور سړی روان و، ویل کاکا خبره واوره. راکوش وی چې دا بیماران دي جوړې، او دوی اوس داسې پراته دي. چې داسې پراته دي نو ویل ولې؟ ویل دا بیره مې په سینه پرته ده، لکه د خوله کې راواچوه. هغه دا خیال کړی چې دا جوړې فالج به والی یا. ویل ولې کاکا بیمار یې؟ ویل نه ټیک ټاک یم. ویل نو دې ځای نه بیره خولې ته کولی نه شي، او زه دې د اس نه ورپسې راکوز کړم چې پړک شو په دې مخ یې ووالو. دویم چې ورسره پروت ویل سم یې ووه، سم یې ووه. ویل ولې؟ ویل پرون مې غول کړي نو رالی کونه نه پاکوله، دې حرامي، سم یې ووه. پرېښوده، دویم یې یو دوه پټاخې لګاو کړو. چې دا دویم یې لګاو کړو، دریم ورته ویل چې وای دا دواړه آرامیان. ویل په تا څه چل دی؟ ویل زم پروتم، پرون مې سپي خوله کې متیازې کولې، دوی ورته کوړې نه وي. وایي په ایماندار هغه دي که نه؟ ساینس ته ګوره، دوی ته ګوره، جهاز جوړولو ته ګوره، دوی ته ګوره، توپې جوړولو ته ګوره، دوی ته ګوره. 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ. ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقي ورشه. هندوستان کې وګورئ شرمېدلو، بېغیرته ورشئ ترقي د چین وګورئ، تا نه وروستو ازاد شوي ملکونه دي، ترقي د هغې وګوره. دا هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړ، سل پاپړ د یو ډول نن یې بیا په مخه کړي. د دې دا خبرونه اورئ، موږ دې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ور سره ملاو شو، او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه نه ده، هغه ور سره ملاو شو او ورغی لنغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي. څه ټیزونه در باندې لګېدلي دي. تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ، شل پاپړ د یو لوړ. تاسو د صوبه زراعت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد، دا ټیزونه به وګورئ. په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي. تاسو ته ګوره، ملک ترقۍ ته ګوره، ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک. تاسو په ایمان وایئ، په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ،
چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړوي. زموږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ، دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي. دا دلته کیبینټ میټینګ، کیبینټ مالا خندا راشي، کیبینټ میټینګ ویو شو، دا فیصله پکې وشو. کیبینټ ته راشه، دا زمونږ کیبینټ وګوره، دا زمونږ اسمبلی وګوره، دا زمونږ ممبران وګوره. دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړی ده د شریعت بیل، شوشی خوشې کړی، چا نه شریعت بیل پیش کړی. تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړی دی. که ضیاءالحق ته پیش کړی نو اخو اسلام دی، ټول اخو ټول اسلام دی. ټیک شو، هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شوم، ویلي که نه ویلي؟ نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې. د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی، قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو نه ووټ اخیستی که نه دی اخیستی. ټیک ده، اسمبلی م اسلام دی، صدر هم اسلام دی. نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی؟ په دې مې پوه کړئ. دا د جوماتونو ته دا روټ اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل پیش کړی، پې راپاسئ د مرۍ نه یې ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی. بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزیږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي، یا خو ته مټیزه شي وتښته یا ته طلاق علي. په اسمبلی کې ورسره ناست دی، د مینې اسټل پس خوردې خوري، تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت بیل پیش کړی خو استعفې ورکوي. اسمبلی ورته پرېږدئ، سینیټري ورته پرېږدئ، ترې راوځئ استعفا ورکوئ. نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا پې خلک اخته په شوشه. صدر صاحب بیا د خیر په غونډی کینی، بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه، پکې کامیاب کړی. کال بیا خپل دی، مخکې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي. دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه، والله که نه اسلام شته، نه دین شته، نه مذهب شته، نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ. دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی، د ملک قانون شریعت پکار دی. دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی. خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي. دا زمونږ ملک دی، دا زمونږ وطن دی. خدای دې نه کړي هغه ساعت که دې ملک ته یا روس راغی، دې ملک ته یا هندو راغی، زمونږ به څه حالي؟ مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې چې سپي وو. د انګریزانو د آسونو خاشڼه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو د هغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل. زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم، دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي. نو ما ته یو ورځ چې ملا صاحب مانا ملا ما د سړي زوی شو، ما نه یې لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې. اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کککي او خبرې کوې. دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورئ لګي. دا اوس چې وله د هیروین د برکته پیسې راځي. هیروین سمګلینګ څوک کوي؟ حکومت یې کوي. د چا په جازونو کې هیروین دي؟ وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي؟ د چا؟ ستا په ایجنسو کې بټۍ نه دي؟ هغه ایجنسۍ ستا نه دي؟ ستا پولیټیکلان او ستا پیګان او تحصیلداران پې مقرر نه دي؟ ستا ملکان نه دي؟ ستا مراعات نه خوري لګیا؟ بټۍ چېرته دي؟ جوړېږي چېرته؟ سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي، ستا په جازونو کې ځي. بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یم هم تاسو، ملاو ورسره تاسو یې.
نو درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باز کیم پخپلا او ملامت کیم ما سو کی کئی نند قوم بچی کده هروین دلاسه تبا کیگی زموار تاسو یې زبو غواړم چې په دې ملک کې به دا شی نه او زبه د ملک حکمران یم قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کم اور او په ژوندون کابل کې ولې امنو یو نن بهی روټۍ کمه پخ کړې وه کمه چې داود صدر داود پې ورغی چې روټۍ وتلله کمه وه ویل دا ولې ویل جی ویل بزنس سر خپونه یې ونیو او تنور ته یې ور واچو او سر یې پې کېښودل چې د روټۍ نه مخکې تا کباب که چې ستا عمر یې چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمه ولې کوې ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کمه یو پای والا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولې دي تا ولې اچولي او مغه کړهی لاندې د سر دننه کم چې کم کړهی دی اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دې اتر پای پاو پای شو نو اوس دې پکې وبای اوس دې وبای پکې راش ټولې میخې سرکاري فارم ته ولېږم او ګجر راونیسم او سر لاندې او خپې پاسې ځوړند ته وګوره څه چل دی په غوښې سپیټر مقرر دی د سپیټر کور ته صاحب نری غوښه دړی لاړه شي مرداره میخه قصابخانه کې د سپیټر صاحب جیب ته پیسې لاړې شي د کمیټۍ دغه مقرر دی دړوغه د کمیټۍ اول مشر تارپیټو وګوره میر صاحب میر هغه یې وګوره ممبران یې وګوره عمله وګوره زه به وایم چې دا کار نه غواړم ما نه به په ملک کې څوک وکړي قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار در کې ولید ته وګوره چې دا خلک ټیکینګ کوي او ته په ایمان یې چې یو اجرا بل اجرا ته غږ کولی شي یو اجرا بل اجرا ته څه ویلی شي خبره خلاصه یو غل بل غل ته څه ویلی شي زمونږ یو استاد هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې څوک در باندې اواز وکړي چې هلکه څوک نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی بشي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي ټیک شو که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یی دغسې یو نو ای به وایي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راغلی نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غله یو نو واده دی د نوجوان الکانو ته وایم دا ځوانان الکان واورئ وایي تل به نه ستا ځواني او زما سوالونه سوال د عاشق همیشه حسن ته کېږي او چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي دا ځواني به دې لاړه شي داسې خوله به دې شړشړتی وي لاسونه به دې کار دې خوا وګورئ بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والې چې د چا بچي به پکې سبق ووایي د خدای دپاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي پې سوچ وکړه چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر د خدای په نیز او که د دې به لوی اجر واده دی ګامه ګسیټه دې راغوښتي راشئ او کښېنئ او پاسئ او هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه قورمه راوړه پلانې راوړه
هلکان هم په قهر اخته وي، ښځې په قهر اخته وي. بله ورځ یو مونږ اشنا واده و، زه ودونه له په عمر کې چېرته نه یم تللی، ځکه چې ودونه د سړیتوب وینه نو په عمر یو ځل تللی یم. کښېنئ پاسئ ودرېږئ، ځای نه دی اوسګار، ودرېږئ. اوی مای والله 13 کاله وشو بیا نه یم تللی. ما د واده وریجې نه دي خوړې، دې ته ټینګېده ډېر ګران. هلکه واده څنګه و؟ ډېر ښه و. نن یو بوډا نه تپوس کوم پرون واده له تللی ویلا سرې کړې پکې وي، چرګان پکې وي، معقوطۍ پکې وي او سیرني پکې وه او دغه د مال په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وې. ته کله دې شه چې ته په معقوطۍ پکې دې ته ټینګېده ګران. دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نه، نفس دا خو ډېر پلید شی دی. د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي. دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته په یو چپر جوړ کې چې سبا له د خدای قرآن ته لاندې څوک ووایي وایي په ایمان دا به لوی اجر وي او کا به لوی اجر. راشئ د پلوسو خلقو، زما وړوکی تاسو کې لوی شوی یم، راشئ انقلاب راولئ ځان کې، اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دایي او د واده روټۍ به هم دایي. ایمان پر هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې پړوسی زموږ ملګري اوس مړه دي ټول، خدای دې یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه؟ ښه زما واده دا بیزیګر والا ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خپله کارډ نه خرابه ده، کارډ نه والله د زوی واده مې کړی حیران نه شي هلته څه شته. زما واده چې رالم خلک ویلی چاته مال ولې ما د چا روټۍ خوړلې د واده وی الله مال په ما د پلار حق څه ځای ورک شئ، نه د چا خورم او مې را باندې خورم، خلاص نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ وکړو نه چا قید کړ، هېڅ مور مې مړه وه، خیرات ته مدرسې ته دره کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وس و، ځئ چې د مور پسې صدقه جاریه وشي. لور مړه وه دغه چله اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا. ما ته وایي چې هوی نو شوه وړمبی ماښام دې خراب کړه، معلومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه، تاسو په ړومبي ماښام په قبر کې په څلور بولي. په دې زه ښه پوهېږم که په دې ته ښه پوهېږم؟ دې له درد پکار ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې، 15 کاله پسې د مرګ نه راایستی زه چې ورغلم تابوت یې راایستی و، مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته ویمه چې پرایمني ځئ ولنه نه مونږ یې ګورو خو چې ډه چې ورکو تابوت یې ترې لرې کړو. په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې، دا مالي دی دا کفن او د هغه دا مخ تا به وایي چې راپاسي او ستړي مشي را سره، د هغه ټول ژوند داسې تېر. چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخت جوړ کړی، چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخت جوړه کړې، د هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس. ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي روباسه چې 15,000 کاله روټۍ خوند درلود. ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سوری 300 کاله او زه ورغلم چې لحد سوری شو، ما سوری لږ نور کولاو کې چې مې داسې وکتل د شوی کړې خامتا کپنې دومره یې زلفې وې او دومره یې ګیره وه. هغه ګلکارانو ته مې ویل زما دا لاس وخت په دې په ونیسئ زه دې مړي له لاس وروړم، که راښکمئ چې داسې مې راډک وهئ چې لاس مې وروړو دا مخ تا به مالوچ دي
دا کفن می چې داسې کو تابل چې اوس د جولانه چا شوی کړی خامتار راوړی او پر دی اچولی 300 کاله تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض داو چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تېري د هغه د مرګ نه رستم دا په دې نوتیه هدیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړه مغر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورک شي چې دې لاړې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لاحت تخته خو یې رالرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لاحت 1000 واړه لړمان بله درته وایي ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی و باجوړ ته تلم هلته ور واړو یو بوډا سړی سلام علیکم وعلیکم سال دی جي حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوت ای قبر سره دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شو 6 میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راله چې مونږ یې وباسو حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر چې یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده ویزئ چې سم خوښه ده چې قبر یې پرانیسته او تختې ترې رالرې کړې هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرول چې رالرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه تانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د ده د سپېږمو ته داسې ولاړ عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلی دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا عالم نو ښه حالت به د هغه چای چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره را دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالیږئ کتابونه ورته پیالئ پوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوي یو کمیټۍ جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوئ به دا 1000 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوئ چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکان یې ورته لوی کړي زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري نو خبر نه یم چې تاسو به یې څنګه ګڼئ زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک والا وای بچیا پرېږدم هم نه بسم الله کوي دا ګزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سر دس چې څه مکړه به ټیکي ټیک ده جي بل آینده دپاره پړه کې دا قصد وکړي چې خدای په ما دې څه مهرباني کوله نو ستا د دین به پکې عیسوي ټیک شو جي سر دس چې څه فکر نشته ولکه دا قصد وکړئ چې خدای څه مهرباني دې په ما کوله نو ستا دې په وګورئ یو مزیداره خبره راته یو پیر ته یو سړی روان لکه خیال وکړو چې پیرانو له خو خلک تحفې او ډالۍ وړي ما سره خو څه نشته نو په لاره تله داسې نري نري ډکي راټولولو یو دومره ګېډی جوړ چې پیر ته ورسېدو وې دا دې سره وړه وې صاحب والله که نور څه مې وس کي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي ویل ښه ویلم ویل هله دا لرګي په بکس کې کېدی یو خوله پې کې کونجي ماله راکړه وې صاحب دا ولې وې زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي د اخلاص لرګي دي والله ما به پې خدای وبخي ډکې هسې په لار راځي او لرګی دي بیا مو طالبان به پې چای پخېږي والله که د دې اجر بیا پوره کړی واخر دعوانا